السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو، امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به یم پر تن باندې وي. ته معلومه ده چې په پاکستان کې بیل پاس سوی دی چې نارینه به د نارینه سره واده کوي او زنانه به د زنانو سره واده کوي. د پاکستان حکومت وایي چې دا بیل موږ د دې دپاره پاس کړی دی چې موږ نرښځیانو ته حقوق ورکړو، بېجړاګانو ته خپل حقوق ورکړو. د هغه بیل نوم یې ایښی دی ټرانسجنډر بیل. اصل دا دې ته وایي چې کوم نارینه د زنانو سره ډېره ناسته پاسته کوي هغه به د ځانه زنانه جوړي، او کوم زنانه چې د نارینهو سره ناسته پاسته کوي هغه زنانه به د ځانه نارینه جوړي. اصل کې د دې معنی هم غلطه لیکلې ده. د ټرانسجنډر د دې درې قسمونه دي. یو انډرسکس دی، هغه دې ته ویل کېږي چې کوم انسان الله تعالی پیدا کوي په هغه انسان کې د نارینه خواص ډېر وي هغه به د نارینهو طرف ته ځي، او کوم زنانه کې چې د زنانو خواص ډېر وي، کوم انسان کې د زنانو خواص ډېر وي هغه به د زنانو طرف ته ځي. یعنی انسان ته الله تعالی خپل حقوق ورکړي دي، د دې د حقوق ورکولو ضرورت په دې کې پیدا نه شو. او بل سیس جنډر دی. سیس جنډر دې ته وایي چې کمپلیکس ایمیل دی یا کمپلیکس فیمیل دی. اصل کې ټرانس جنډر دې ته وایي خپل جنډر چینج کولو ته ویل کېږي چې کومه زنانه وغواړي هغه ولاړه سي خپل اپریشن وکړي، د ځانه نارینه جوړ کړي، او کوم نارینه ولاړ سي د ځانه اپریشن وکړي د ځانه زنانه جوړ کړي. یعنی بیا هغه ولاړ سي په نادره کې هغه ځان دپاره جنس پر ځای باندې هغه نارینه عورت لیکلی سي، هغه زنانه د ځان دپاره مرد لیکلی سي. نو دغه بیل په مغربي ملکونو کې پاس سوی دی. دا مغربي ملکونو کې بالکل د دې بیل اجازه شته، او نن دغه فیصله په پاکستان کې جمهوری اسلامي ملک دی، په دغه ملک هم وسوله. او دا اسلامي ملک کله چې زموږ په ملک کې کومه فیصله کیږي هغه د قرآن او د حدیث نه خلاف کیږي، نو بیا به څنګه الله تعالی پر موږ باندې ورحمیږي، پر موږ به څنګه عذابونه نه راځي، او پر موږ به کوم څنګه سیلابونه نه راځي. د دې مقصد دا نه دی چې ته ووایې چې دا به پلانکي پارټي په ټیم کې راغلی دی یا پلانکي پارټي په ټیم کې راغلی دی. دا د هر مسلمان ذمهواري ده چې هر مسلمان به باقاعده اواز وشي، د دې مخالفت پکې مخالف به درېږي چې دغه کم بیل چې پاس کړی دی او دغه بیل د کومه نقشه او سیسټم چې دا ټول ورخراب کړي. ځکه چې کومه فیصله د قرآن او د حدیث د خلاف کیږي دا الله تعالی فرمایي چې نارینه دي د زنانو سره واده کوي، او دلته ته وایه چې نارینه دي د نارینهو سره واده کوي، د الله او د رسول د حکم مخالف عمل دی، او په دې باندې انسان وقوف ورته مبزي کېږي او وقوف ورته رسېږي. نو الله تعالی دې یو داسې ملک و داسې حکم